تقلید ده د تقلید مسله دي ته المسائل ویل کېږي د ټولو مسلو مور. دا مسله ډېره اوږده ده خو موږ به انشاءالله اختصار سره بنیادي خبرې اصول ذکر کړو. اول نمبر به راشو په دا مسله کې مدعي څوک دی، مدعا علیه څوک دی. توجه وکړئ ملایانو. تاسو څو تعریفات د مدعي ویله؟ څلور. اولنی تعریف المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او بالتنبیه. مدعي هغه څوک دی چې د حکم شرعي د ثابتولو ذمه داري په خپل سر باندې واخلي. نو تقلید ته واجب مونږ وایو، وجوب حکم شرعي دی، د دې د ثابتولو ذمه داري مونږ په خپل سر اخلو، مونږ مدعي. غیر مقلدین تقلید ته شرک وای، کفر وای، حرام وای. نو دغم یو حکم شرعي دی، د دې د ثابتولو ذمه داري هغوی په خپل سر اخلي. معلومه شوله هر فریق مدعي هم دی. او نمبر 2 المدعي من يخالف الظاهر. تقلید د عامی دپاره واجب دی. اوس خلاف الاصل دعوه چې یاره د عامی دپاره هم په اجتهادي مسایلو کې تقلید نشته، د خلاف الاصل دعوه ده ځکه دا ممکن نه وي سره. هلکه یو سړی چې ډاکټر نه وي نو دا به څه کوي؟ ډاکټر له وځي. یو سړی چې عالم نه وي نو دی به څه کوي؟ عالم له وځي. دا خو نو اوس خلاف الاصل خلاف ظاهر دعوه دیو کوي، نو په دې تعریف سره صرف دیو مدعیان شو. ځکه داسې یو نظیر نشته دی چې سړی په خپله د طب په کتاب نه پوهېږي او دا به ځان له علاج کوي، ممکن نه ده. نمبر 3 تعریف المدعي من يثبت امرا زائدا. مدعي هغه څوک دی چې امر زائد ثابتوي. تقلید واجب دی، امر زائد مونږ ثابتو. تقلید شرک دی یا تقلید کفر دی یا تقلید حرام دی، دام امر زائد دی. څوک یې ثابتوي؟ منکرین تقلید. څلورم تعریف چې کوم میزان او تلوه. المدعي من اذا ترک ترک. مدعي هغه څوک دی چې کله دې دعوه پرېږدي نو جګړه ختمه شي. هلکه مونږ د تقلید د وجوب دعوه پرېږدو جګړه ختمېږي؟ نه ختمېږي. هغه راته وایي ورسره سره شرک ومنه یا کفر حرام یې ومنه. که هغوی د تقلید ته شرک ویل یا کفر ویل یا حرام ویل پرېږدي نو جګړه ختمېږي؟ نه ختمېږي. مونږ ورته څه وایو؟ واجب به را سره منې. نو معلومه شوله چې هر فریق مدعي هم دی. او پوه نه شوئ ملایانو؟ پوه شوئ؟ نو هر فریق مدعي هم دی. او تاسو چې کله غیر مقلد سره بحث راشي دا حضرات به پل کوشش کوي چې ځان مدعي جوړ نه کړي. بس تا ته به ته مدعي کتابونه پې لیکلي دي، لس حکمونه په خپلو کتابونو کې په تقلید باندې لګولي دي. تقلید وایي د یهود او نصارو صفت دی، تقلید شرک دی، تقلید کفر دی، تقلید حرام دی. دا حکمونه به لګوي او چې مناظرې میدان ته راشي بیا به خاموش شي، په بوتل لځي بیا نه لګوي حکم. نو هغه طرف به زه وروسته وایم چې هغه به مونږ څنګه مدعي ګرځوو، بحث به څنګه کوو ورسره. هغه دویم طرف ته چې کله د هغوی دلایل شروع کېږي، اوس مونږ خپل دلایل وایو نو خپله دعوه به ووایو، تفصیلات به ووایو. ټیک ده ملایانو؟ خوښ هم ده؟ جواب خو کوئ که نه؟ نو چغې مه وایئ، په جواب کوئ. اول نمبر راشي مناسبو. مونږ مدعیان یو نو مونږ به دعوه لیکو په دې باب کې. مونږ به څه لیکو؟ څه به لیکو؟ اول د سر نه به یو خبره وکړو. تقلید په دوه قسمه ده، تقلید محمود او تقلید مذموم. تقلید محمود او تقلید اطلاق په دواړو باندې تقلید کیږي. تقلید محمود په خصیزونو کې د چا اتباع کول، تقلید مذموم په بدو سیزونو کې په بدو افعالو کې د چا اتباع کول. دواړو ته څه ویل کیږي؟ خو فرق شته، یو حلال جایز دی بل ناجایز دی. مثال واخلئ، دود دی، دود لبن پی د غوا هغې ته هم ویلی کېږي، د غوا میښې هغې ته بیزې، او د خرې سپی هغې ته هم پی ویلی کېږي. اطلاق په دواړو باندې د پیو کېږي، لیکن د حلال او حرامو فرق پکې شته دی که نشته دی؟ شته دی که نشته دی؟ همدقسې تقلید هغې ته هم ویلی کېږي، دې ته هم ویلی کېږي، خو د حلال او حرامو فرق پکې شته دی.
د تقلید مضموم والا آیتونه هغه په تقلید محمود باندې پیټ کول لا یحرفون الکلمه عن مواضعه د دې مستاق دا دسه دا لکه یو سړی چې د خري او د سپي د غپي ولا د حرمت خبره راواخلي او په حلال باندې پیټ کوي خبره زین کې راغله مولانو په څو قسم شو اول نمبر تقلیدی محمود دویم نمبر تقلیدی اتباعی محمود اتباعی مضمون دویم نمبر راشي دعوت الکه دعوت تاسو مختصر ولی کوي نشته لیکل دا لاندې چې کوم لیکل تاسو سره دعوت د دعوت نه د وضاحت د دعوی دی دعوه ولی کوي دار سنت والجماعت په نسبت دی په مسائل اجتهادیو کې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد تقلید واجب دی په مسائل اجتهادیو کې د غیر مجتهد د پاره تقلید مجتهد تقلید واجب دی حکم د دې منکر گمراه او اعتقادي بدعتي دی د دې منکر گمراه او اعتقادي بدعتي دی وشمولانو دا وسشوا موږ له سنت والجماعت په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد لپاره د مجتهد تقلید واجب ګڼو حکم څه شو د غیر مجتهد د تقلید شخصی د تقلید منکر د گمراه او اعتقادي بدعتي وضاحت د دعوی تاسو ورته وګورئ دا دعوت اهل سنت چې لیکل دا وضاحت ده موږ اهل سنت والجماعت په مسائل اجتهادیو کې په مجتهد باندې اجتهاد او په غیر مجتهد باندې د داسې مجتهد تقلید واجب ګڼو چې داغه مجتهد کېدل په دلیل شرعي یعنی اجماع سره ثابت او داغه مذهب مکمل مدون او متواتر وي او موږ اهل سنت ترتیبوار سلور دلایل منو قرآن حدیث اجماع قیاس شرعي اور د دې سلور وړو خلاصه فقهای کرام په تفصیل سره په آسان الفاظو کې په فقہ کې درج کړی ده موږ اهل سنت والجماعت په عرفن کې هغه پند ماهرینو تقلید کوو په صرف کې د صرفیانو په نحو کې د نحویانو په طب کې د طبيبانو په شریعت کې د فقهاو مجتهدینو توجه کوي مولانا موږ اهل سنت والجماعت په اجتهادي مسایلو کې په مسایل اجتهادیو کې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد تقلید الکه تاسو وایي د اجتهادي مسایل څه شي توجه وکړئ مولانا اجتهادي مسائل څه ته ویل کی زه وضاحت کوم اجتهادي مسائل په درې قسم دي اجتهادي مسائل و اجتهادي مسائل اول نمبر مسائل غیر منصوصه اول نمبر داغه مسائل چې په قران او سنت کې صراحتا نشته دي دویم نمبر مسائل منصوصه متعارضه هغه مسائل چې په قران او سنت کې صراحتا شته دي لیکن په دلایلو کې ظاهرا ټکراو تعارض راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زور ویل دي پټه ویل دي تعارض دی ظاهرا لاسونه وګوري چت کړي کې بره چت کړي دي تعارض دی ظاهرا دویم نمبر مسائل منصوصه متعارضه چې په نص کې شته خو ظاهرا تعارض پکې دریم نمبر مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله هغه مسائل چې قرآن سنت کې صراحتاً شته دي ظاهرا تعارض پکې هم نشته دي لیکن دسی او لفظ پکې راغله دي چې هغه د یوې معنی نه زیات مانو احتمال لري د یوې معنی نه زیات مانو هلکه څو قسمه شو اول نمبر غیر منصوصه نمبر 2 منصوصه متعارضه نمبر 3 مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله توجه مليانو استفسر لیکل شوی دی دا ښا اولنی تراشی مسائل غیر منصوصه مسائل دا هغه مسائل چې په قران او سنت کې صراحتاً نشته دي دا هغه مسائل چې په قران او سنت کې صراحتاً نشته دي توجه وکړئ مجتهد په دې غیر منصوصي مسایلو کې څه کوي مجتهد غیر منصوصي مسله را اخلي منصوصي کې داغه د په منصوصي مسایلو کې داغه لپاره نظیر مثل تلاش کوي
مجتهد غیر منسوسی مسله را اخلي په مسائل منسوسیو کې د هغې دپاره نظیر او مثل تلاش کوي. اول نمبر 2 د نظیر او مثل بیا منتونه بعد مجتهد د هغې دپاره علت تلاش کوي. څه کوي؟ علت تلاش کوي. د علت د بیا منتونه پس عمومي حکم بیانوي. اول نمبر مجتهد غیر منسوسی مسله راخلی، منسوسی مسائلو کې د هغې دپاره نظیر او مثل تلاش کوي. د نظیر او مثل مندونه پس مجتهد په دغه منسوسی مسله کې علت وجه هغه تلاش کوي چې کله ورته علت ملاو شي د هغې نه پس بیا عمومي حکم بیانوي. خبره م ذهن ته راغله؟ او مقلد دا تقلید کې مثال به صحیح مثلا مسله راغله هلکه دا سره مچۍ تاسو ورته وایي ټک چې لګوي سره مچۍ شوه یا داسې نور قسمه حشرات دي که نه دا په چې کې ولوېدو په شوروا کې ولوېدو نو دا اوبه دا چای دا پی پاک دي که څښا دي؟ قرآن سنت کې د مچۍ ذکر سراتن نشته دی ورنه غیر مقلد ته ووایي. مونږ یو ملګری یو غیر مقلد شیخ ته ټلیفون کړه او ریکارډینګ ته کړه ورته ویل میږې لوېدلی دی چیته دا چای پاک دی که څښا دی؟ شیخ صاحب که پاکی یم ما ته قرآن حدیث پیش کا که څښایي یم نو اوس په میږي پسې ته چېرته ګرځي؟ اوس مجتهد دغسې حشراتو مبارک مچۍ مثال راواغوستو دا تا ته چای پروت دی په دې کې دا مچۍ ور ولوېده هلکه دا پاک دی که څښا دی استعمال کوم که نه کوم استعمال؟ اوس د مچۍ ذکر خو نشته دی. مجتهد دا غیر منسوسی مسله راواغستل منسوسی مسایلو طرف ته لاړو. نظیر یې ورلته بیا مونتو چې هغه مچ دی مچ ذباب څه دی؟ ذباب. اوس هغه مچ احادیثو کې د هغه په باره کې ذکر موجود و چې مچ یو څیز ته ورلوېدلی خو په ورته ورکه که ته استعمالولی شي ضروري نه ده چې استعمال کړي چا طبیعت بني خو البته که استعمالوي نو استعمالولی شي. اوس به څوک کرکه کوي مونږ سره هغه ډرایور دی قطب صاحب چې ورته مونږ وایو نو هغه چې ته د لوښي سره لاس ولګوې هغې نه خوري بلکل. نو بس د هلکان ورسره لوبې وبې کوي وخت په وخت باندې نو اوس به د چا طبیعت به نو خو نو ګوره د هغې دپاره نظیر څه تلاش کړو؟ مچ ذباب ټیک شو ملاو شو نظیر یې ولټو. اوس علت وکتلو هلکه په دا مچ کې علت څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم قواعد بیان کړي دي په مچ په بدن کې چلیدونکې وینه نشته دی. علت یې څه بیا مونتو د مچ په بدن کې چلیدونکې وی فرمایل هر هغه څیز چې د هغې په بدن کې چلیدونکې وینه نشته نه وي د هغې ټول همدغه حکم دی کوم چې د مچ حکم دی. سره مچۍ پکې راغله اوس په داسته سوچ کوو به دا شرط چې د کم په بدن کې چلیدونکې وینه نشته دی هغه څیز ته ورول ټول همدغه د مچ حکم دی پاک دی استعمالولی شي. هلکه پوه نه شوئ؟ مجتهد غیر منسوسی مسله راواغستله چې مچۍ وه یا وغیره وغیره نظیر یې ورله په منسوسی مسله کې تلاش کړو چې هغه څه و مچ و. دویم نمبر لاړو علت یې ورله وکتو علت څه و؟ بدن کې چلیدونکې نشته دی. دریم نمبر عمومي حکم یې باندې هر هغه څیز چې د هغې په بدن کې چلیدونکې وینه نشته دی ټول همدغه حکم شو. او موږ مقلدین څه کوو؟ هغې تقلید کوو. مولا محمد امین صاحب د روکاړوي رحمه الله الله دې په خبر کروڑو رحمتونه ولیږي فرمایل یو غیر مقلد په چوک کې ولاړو بیان یې وکړو وہی میں پاکستان سے فقہن پی کا جنازہ نکالوں گا. سړی کور ته راغی د الله عجیبه نظام دی کور ته چې راغی ښځې ته وایي چې لسی جوړه کړئ هر څه یې ورته ویله مېلمانه دي هغه ورته ویله مولوي صاحبو بېګا مې سهار مې پی ایښې وو په اور باندې سره مچۍ راغلې ده ور لوېدلې دا شی پاک دی که څښا دی که پاک دي چې پکې پوخ کړه مچۍ لسی جوړه کړم که څښئ چې نور راوړئ. مولوي صاحب خوازي دی خوازي اوس سهل خو نشته دی اخر کې بشت زیور ورکړ پروت و هغې راواغستو نو هلته یې مسله وکتله او دا خو د مچ په حکم کې دی پاک دی امام صاحب لیکلي نو ورته ویل او استعمالولی شي. نو مولا وکړوي صاحب فرمیل ویل څوک چې د خپل کور نه نشي ویستلی هغه به د پاکستان نه څه وباسي. تر دې دا فتاوجات راواخله دغه صرف په پنځه شپږ مسایلو کې ایمه وبسي کنځل کوي په دا ټولو کې دوی په خپله تقلید کوي روان دي هېڅ لار نشته دی وله دا مونږ چې ورته وایي راشه خپل مونځ راوښیي دا داسې طریقه راوښیي او مجبورې دي غریبان بل څه لارې ورسره نشته. هلکه پوه شوې غیر منسوسي مسله باندې
دویم نمبر مسائل منسوسه متعارضه، هغه مسائل چې په قرآن سنت کې سراتن شته دي لیکن ظاهرا تعارض راغلی په نصوصو کې. مثلا نبی علیہ السلام امین په زوره وایو که پټه وایو، سرنو که جهرنو؟ یو سرن دی بل جهرن دی، یو اعلانن دی، غیر مغل اعلان کوي د جهرن نه دی اعلانن دی. نو اوس ظاهرا نصوص راغلي دي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عموما امین سرن ویلې دی، خلفای راشدین سرن ویلې دی. د قرآن نه معلومیږي امین دعا ده او په دعا کې اصل اخفاء د نصوص شته دي. دا کله کله چې په زور ویلې دی دا په تور د تعلیم باندې وو، دا په تور د څه باندې وو؟ لکه مسبقین مونږ کې لکه قرات سرن دی که جهرن دی؟ سرن دی. کله کله نبی علیہ السلام یو لفظ نیم په زور کړل دی په تور د تعلیم سره پاره چې شاته مقتدیانو ته پته ولګي چې نبی علیہ السلام سوای. دیو جنا مقتد نقل کوي صحابه چې نبی سم په اولنی رکعت کې مسبقین دا صورت ویل دویم کې دا ولا کدا خو سرن او صحابه ته ثبت و یو لفظ نیم په زور کړل دی سره پاره تعلیم د پاره کله کله وزور کړل. غیر مقلد وي مونږ هم تعلیم وایو. مالک بتا نوې شریعت نازلېږي چې تاسو تعلیم ور تعلیم خبره شوی دی. او دویم نمبر په تعلیم کې دوام نه، تعلیم خو کله کله یو ټک پښته خو همیشه من بزوره وي. یا دغه سي لاسونه به وګو پرې وچتول کې بره به وچتول نصوص کې شته ظاهرا تعارض. امام صاحب رحم الله فرمایل الله ګور درې قسمه روایت راغلي د وګورونو اوچت په سقو سره د وګو سره. نو موږ چې دا وکړل وګو سره برابر شو، په سقو سره د برام لاند. دغه څه په ټولو نصوصو کې امام تعارض د فقې او موږ باغې کې دغه تقلید کوو. دریم نمبر مسائل منسوسه غیر متعارضه محتمله، هغه مسله چې په قرآن سنت کې ظاهرا شته دی، نصوصو کې ظاهرا تعارض هم نشته. یو لفظ راغلی دی داسې چې د یوې معنی نه زیات احتمال لري، لکه قرآن مجید کې لفظ د غرور راغلی دی. اوس دا هیڅ ته ویل کېږي، طهر ته ویل کېږي. اوس دلته دې څه مراد واخلم؟ امام صاحب رحم الله اوس په دې کې مجتهد تعین د یوې معنی کوي په دلیل شرع، په دلیل سره مجتهد د یوې معنی تعین کوي په څه سره؟ اوس په لفظ د غرور کې امام صاحب رحم الله د دې نه مراد هیڅ دی، څه نه مراد دی. او دلیل ور باندې ویل د ثلاثتون لفظ راغلی دی درې. نو کتر دین مراد مناسب طهر واخلي، کته په دین مراد طهر واخلي، نو په حالت د هیڅ کې طلاق ورکول حرام دي. نو په کم طهر کې چې طلاق ورکړل دی اوس به ته دا یې حسابې یا به نه حسابې؟ کدا نه حسابې نو درې هغه شو، یو ورسره اضافه شو په ثلاثتون باندې عمل رانغی. او کدا ورسره اضافه حسابې نو په کم طهر کې چې طلاق ورکړل دی صحیح څه به تیر شوی کنه، چاهي یو مین پولی نه وي، یو غنټه ولې نه وي، یو ورځ ولې نه وي. نو دواړه شو، دا یو پوره شو ناقص شو، نو بیا په ثلاثتون باندې عمل را. نو ګوره مجتهد په دلیل شرعي سره د یوې معنی تعین کوي او مونږ یې څه کوو؟ تقلید کوو. نو هلکه اجتهادي مسایل په څو قسمه شو؟ مسائل غیر منسوسه، نمبر 2 مسائل منسوسه متعارضه، نمبر 3 مسائل منسوسه غیر متعارضه محتمله. په دې کې مجتهد اجتهاد کوي. مونږ څلورم نمبر قسم مسائل منسوسه غیر متعارضه غیر محتمله. اوس په قرآن سنت کې صراحت شته دی، په دلایلو کې ظاهرا تعارض نشته دی، د یوې معنی نه زیات احتمال نه لري. په دې کې نه تقلید جایز دی نه پکې اجتهاد جایز دی. ٹھیک شو مولانا؟ په دې مزین خلاص ما ته یو غیر مقلد یو ځل ټلیفون نو یو کس ټلیفون نو ما ته وایي دا دې سره خبرې وکړه. اما ته وایي قرآن سنت شته دی، تقلید ته څه ضرورت دی؟ قرآن سنت شته دی، تقلید ته ضرورت څه دی؟ ما ورته ویل ملګري تا ته پته شته دی چې مونږ تقلید په څه کې کوو؟ چوپ شو. ما ورته ویل تقلید مونږ کوو په هغه څیزونو کې چې باقي قرآن سنت نشته دی. هلکه غیر منسوسي مسله دغه ده چې قرآن سنت کې نشته دی که نه ظاهرا. او منسوسي مسایل منسوسه متعارضه، نو تعارض چې طرف پکې که نه یا خو په خپل ناقص عقل سره نه پکې، یا د خیر القرون په دور مجتهد چې دنیا مجتهد منلی دی دغه علمیت او تقوا مسلم د هغه اعتماد ولې نه کو. او دریم نمبر احتمال راغلی، ته په خپل عقل سره احتمال لري کې مجتهد معلم او متقیم او پرهیزګار او خواهشاتو هغه محفوظ او خواهشات نفسانیه وره مزاغل ته اجتهاد ولې ونه منو. نو مونږ ته خو تقلید مونږ کوو په هغه ځای کې چې هلته نشته دی نه که نه، په دې دریو صورتونو کې نشته دی نشته.
څلورم قسم شو باقي نه تقلید جایز دی نه پکې هلکه پوه شوئ په خبره نه شوئ پوه انشاءالله پوه به شئ وروسته ورته تکرار مو کې تاسو وګورئ موږ اهل سنت والجماعت په اجتهادي مسایلو کې مجتهد باندې اجتهاد په مجتهد باندې څه لازم ګڼو څه شرطي ګڼو توجه وکړئ مناسبه وضاحت مونږ ووایو چې په مجتهد باندې تقلید نشته دی بلکې څه دی ور باندې بیا خلک وایي هلکه عیسی علیه السلام چې راشي بر چا تقلید کوي هلکه عیسی علیه السلام به مجتهد دي که نه نو د تقلید خو موږ د غیر مجتهد دپاره واجب کړو ته عیسی علیه السلام مجتهد نه ګڼې پیدایشي غیر مقلد چې دی هغه ته مجتهد ګڼې عیسی علیه السلام مجتهد نه ګڼې بیا دبه و امام مهدي صاحب چې راشي بر چا تقلید نو امام دی ورسره ووایي خو خپله مجتهد وي که نه یار هلکه امام ابو حنیفه د چا تقلید کوو نو مجتهد و که نه ډاکټر په خپله ځان علاج نشي کولی دا ضروري دی چې ډاکټر به بل ډاکټر ته ځي البته که ځي تلی شي ځان نه غټ ډاکټر ته نو تلی شي اجازت دی ورته نو مجتهد باندې تقلید نشته دی بلکې په هغه باندې څه دی دا په ذل قسمه اعتراضات دي مجتهد باندې اجتهاد او بغیر مجتهد باندې داسې مجتهد تقلید واجب نه چې دغه مجتهد کې په دلیل شرعي سره ثابت وي امام ابو حنیفه مجتهد و ټول امت مني امام شافعي مالک احمد ټول مجتهدینو مجتهد منلی دی امام شافعي مالک احمد رحمه الله د مجتهدینو تمام مجتهدین منلی دي او دا وسني چې ځان ته وایي دا په خپل یو بل مجتهدین نه مني په خپل کور کې خپل خزم مجتهد نه مني نو موږ به څنګه وګورو که نه پوهېږي مناسب او دغه مذهب مکمل مدون او متواتر وي دغه مذهب مکمل مدون وای دغه مذهب مکمل مدون مولایانو مکمل وي په اعتبار د اصول سره جزئیات ډېر شی دي د قیمتو پورې به راځي مکمل وي په اعتبار د وای مکمل وي په اعتبار د فقه تدوین د ټول ناول امام اعظم ابو حنیفه رحم الله کړه مدون اول د شریعت څوک دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله رحمت واسعه 40 فقهاو مجتهدینو کمیټي بنچ تیار کړل مولا علی قاری رحم الله لیکي د 70000 دفعات اصول قوانین د قران سنت نه استنباط کړل دا کمیټي چې ناسته وه دیو اصول مرتب کړي وو صحیح کړي وو زموږ ډېر خلک دلته خطا شي و امام ونې په کمیټي جوړه کړې وه د 40 مجتهدینو کله کله په یو مسله 2-3 ورځې بحث وچوي چې اتفاق به راغی ویل لیکئ نو دیو څه وایي وایي په دا کمیټي کې امام صاحب رحم الله 12,70,000 یا 90,000 مسایل استنباط کړی دی نو هلکه چې په یوه مسله 2-3 ورځې بحث به کله کله وچلېدو نو دا ممکن و چې په دومره لږ وخت کې 12,70,000 یا 90,000 مسایل لږ شي بیا ورسره جواب نه وي دویم خلک به سوال وکړي وایي ښه دلته خو دې چې د کمیټۍ د 40 کسانو چې به کله اتفاق راغی بیا به مسله ولیکله نو بیا د فقه حنفي په د بابونو کې اختلاف ولیکله د صاحبینو د امام صاحب شاګردانو د امام صاحب سره نو دلته اصل کې خبره مه خطا کوه اصل خبره دا ده د کمیټې چې ناسته وه دیو اصول مرتب کړي وو صحیح کړي وو د قرآن سنت نه استنباط د اصولو کړی وو هغه څومره 70,000 مولا علی قاری رحم الله لیکلي بیا د امام ابو حنیفه رحم الله شاګردانو د دقه اصولو نه 12,70,000 یا 90,000 مسایل استخراج کړي اوس په خبره پوه شوئ وایي که نه پوه شوئ په خبره اصول او هغه اصول دی چې تر قیمته پورې ستا تمام مسایل حل کېږي ورباندې تمام مسایل حل کېږي په هغه اصولو باندې مثلا موبایل له ما سره که نه موبایل کې ولاړم کال راته راغی ما راواغستو بند مې کو هلکه مونځ مې صحیح دی که نه دی صحیح ما ته قرآن نبي علیه السلام په زمانه کې ما ته ویل امام حنیفه په زمانه کې دی که نه اوس دلته سړی ما ته راغی وایي مولوي صاحب جمع کې ولاړو ما تراویح وي او ما ته کال راغی موبایل رانه کولاو پاتې شوی و بند مې کو زه ورته څنګه چللی وګه ته ووایه هغه ما ته وایي موبایل مې راوایستو دغسې مې په یو لاس ونیو کولاو مې کو کوړ مې ان کو بیا هغې نه پس مې بس بند کو زه ورته مونځ د پاسېد دی ولې ستا د عمل عملي کثیر دی او یو بل سړی راغی
هغه ما ته مولوي صاحب څنګه دی بند کو بس په دې جب کې موبایل پروت ورنه ټکه څه ټک مې ورکو نظر کې موږ د صحیح دی ولی ستاسو عمل قلیل دی او په عمل قلیل سره مونږ نه پاسي نو ګوره فقها خپل ته ضابطه لیکلي ده کنه چې په عمل کثیر سره مونږ پاسي دیږي او عمل قلیل سره مونږ نه پاسي دیږي عمل کثیر راخوله د ست ویل کې عمل قلیل هم راخوله او د ګڼو حدیثونو د ضابطه راوستي الګ پوه نه شوي ذهن په خلاص شو نو چې داغه مذهب مکمل وي په اعتبار د سره اصول سره نمبر 2 مدون وي چې داغه مذهب تدوین د مذهب به شوی یلکه په دې امت کې د سلور فقهاو د مذاهب تدوین شوی دغه نه علاوه د بلچا دا قبولیت الله دې سلور ته ورکړي بیا سوال کوي وای معاذ ابن جبل مجتهد او ابوبکر صدیق مجتهد او عمر فاروق ګڼ مجتهدین او صحابه کرامو کې تابعین کې تاسو دا وایي تقلید ول نه کوئ چې دې سلور کوي نو موږ جواب دار چې په امت کې مجتهدین ډیر تر شوی دي لیکن دا شرف الله دې سلور ته ورکړي چې دا وایي د مذاهب تدوین شوی دی او ځکه رضا تقلید کو نه کی تدوین پر هغه مذهب کی کنه او مذاهب په امت کې صرف د دې سلور مجتهدین مدون شوی د بل چا اور نمبر 4 دا نمبر 3 داغه مذهب متواتر وی شاذ مسائلو کی تقلید نه کی همون اهل سنت والجماعت ترتیب ور سلور دلایل مانو قران حدیث اجماع قیاس شریع الک اصول سودی وای کنا سودی دا سلور اصول زموږ تاسو د پاره نه دي خان اچھا د پاره دي تاسو ویلې دي اصول فقه کې دا سلور اصول له چاره پاره دي مجتهد د پاره دي مقلد د پاره قول د امام دلیل دی اصلو رسول له چاره پاره دي نو مقلد د پاره نو غیر مقلد به اعتراض وکړي هغه وي تاسو نه قران منئ نه حدیث منئ نه اجماع منئ نه قیاس منئ تاسو د امام قول منئ ورته خدای دې غرق ګډي وړي مو قران حدیث نه منئ خو کافر دی مسلمان نه سره ګډي وړي وي ها تاسو اصول نه دي لیکلي دا اصل اصول مجتهد د پاره دي مقلد ورته وای هغه په اعتبار د استنباط سره ویلي دي په اعتبار د عمل سره او د ایمان سره په اعتبار د ایمان منلو او په اعتبار د عمل کولو سره دا سلور اصول چې څنګه امام ابو حنیفه د پاره اصول د قصما د پاره اصول دي او په اعتبار د استنباط سره دا سلور اصول د مجتهد د پاره دي د مقلد د پاره الکه مقلد خو چې استنباط کولای شي خو دا خو به مجتهد شو کنه په اصول فقه چې کوم لیکلي دی هغه په اعتبار د چا سره دی استنباط سره دی هغه په اعتبار د عمل او د منلو د په اعتبار د عمل او په اعتبار د منلو د مجتهد او مقلد دواړو د پر څه دي اصول دی او په اعتبار د استنباط سره د اصول لپاره پاره شو او فقهاو د کلی دی مولایانو تدې سلور وړو خلاصه فقهای کرام پاسان الفاظو کې په تفصیل سره د پیغمبر کتابونو کې ذکر کړي موږ له څه په بهر فن کې د فن ماهرونو تقلید کو مناسب داو تاسو ولي کله دا ورسره وضاحت وشي دا هم سلی کلمه موږ له سنت والجماعت په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد لپاره د مجتهد تقلید واجب کړو رسته مناسب تقلید تعریف کو توجه وکړي الکه وای دا چې کوم دا ولي کلی ده کنه وای دا امام ورفن ماته وخه دا کومه دا وجه تعالی کله د امام ورفن وخه متورته وایي مونږ درته په داو کې لیکلي دي چې مونږ په اجتهادي مسایلو کې امام باندې په تقلید کوو پس کې نور ته دا کوم منسوسي مسله ده کنه دا اجتهادي مسله نه ده تقلید کول الله کوم منسوسي مسله ده لکه سوارو کې قران نه درته ثابت کوم حدیثونه امام باندې په نوم درته دروخم په انتظار وکړه ولایو تاسو پوه شئ الکه تاسو دا ولي کلام مونږ د غیر مجتهد لپاره د مجتهد تقلید واجب دی توجه وکړئ الکه تنقیح کوي غیر مقلد و تاسو تقلید شخصي کوي که مطلق تقلید کوي دغه تقلید شخصي ولیکا اول نمبر جواب هغه ته ورکا ورته ولې ته مطلق تقلید منی زتا سره په تقلید شخصي باسو ته مطلق تقلید هم نه منې استاد په تقلید شخصي ولې باسو یو سړی د پاکستان وجود نه مانی نو دغه سره د پیښور په وجود باندې باس کول جایز دي خو کول نه مانی سره په جوز ور سره باس کوي دیم نمبر مونږ داولي کلینا
د غیر مجتهد لپاره د مجتهد تقلید واجب کوم د غیر مجتهد لپاره نو مجتهد یو وی کډیری یو وی ګنو بدی ګره خبر ختمه شوله دوی متنقیبه کوي مولانو وی تاسو د چا تقلید کوئ چې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوو نو په دا دعوه کې ولې کنه چې موږ د امام ابو حنیفه تقلید واجب ګڼو موږ دا وایي موږ دا نو ته ورله جواب ورکړي چې د دې لیکلو ضرورت نشته ولې ځکه چې موږ دا نه دی ویلی چې صرف د امام ابو حنیفه تقلید واجب دی که تر امام شافعي رحمه الله کې هغه هم صحیح ده د بل مجتهد کې هغه هم صحیح ده موږ که د هر مجتهد تقلید کوي هغه صحیح ګڼو موږ حصر نه دی کړی په امام ابو حنیفه رحمه الله کې چې امام ابو حنیفه تقلید واجب دی او د نور هغه ناجایز دی که موږ دا ویلي وي خو بیا به تا زمانه دا مطالبه کړې وي نو چې موږ دا نه دی ویلي بیا د فضول دعوې مه کوه د فضول مطالبات بیا مه کوه هلکه دا دوه تنقیات به ذهن کې وي انشاءالله راځئ مخکې راځئ صفحه نمبر 18 ته راشئ مناسب پیدا ہم کو مولانا صاحب د تقلید دو قسم تعریفات به مونږ دلته توجه وکړو یو عوامي تعریف او دویم نمبر علمی تعریف مولانا صاحب مصیبت دا وی چې مونږ عوامو سره د هغوی په ژبه باندې نه پوهېږو د دې وجې نه مونږ عوام نشو متولی ته یو ملا ته ووایه وی عوامو ته په تقلید لږ بیان وکړه نو هغه به علمي بحثونه وکړي التقلید اتباع الغیر علی ظن انه محق بلا نظر فی الدل لګیا دو گھنٹے بیان به عوامو ته وکړي هغه وایي والله که بس پوه شي نو لږ عوامي طریقه کار به هم زده کوو چې مونږ عوام پوهېږو په خبره ټیک ده که نه انشاءالله عوامو ته به مونږ لغات او اصطلاحات دا قصې نه کوو عوامو ته به راشو ساده تعریف به وکړو څه به وکړو تاسو وګورئ لاندې صفحه نمبر 18 کې تقلید تعریف شاه ولی الله رحمه الله تقلید تعریف کړی التقلید اتباع الروایت دلالتا التقلید اتباع الروایت دلالتا عقد الجید صفحه نمبر 41 تاسو سره لیکلی ده صفحه نمبر عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید د شاه ولی الله رحمه الله کتاب ده عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید صفحه نمبر 41 التقلید اتباع الروایت تقلید ویل کېږي اتباع د شریعت ته دلالتا د چا په رهنمایي کې د ماهر په رهنمایي کې مولا کړي څه به ترجمه کول د ماهر شریعت په رهنمایي کې په شریعت باندې عمل کولو د تقلید ویل شي د ماهر شریعت په رهنمایي کې په شریعت باندې عمل کولو د څه ویل کېږي مولانو توجه وکړئ ماته یې مولانو توجه وکړئ توجه شته ستاسو توجه شته توجه وکړئ د تقلید تعریف څه شو التقلید اتباع الروایت دلالتا د ماهر شریعت پر رهنمایي کې په شریعت باندې د ماهر شریعت پر رهنمایي کې په قرآن سنت باندې مجتهد هم په قرآن سنت باندې عمل کوي مونږ هم کوو مجتهد هم په شریعت عمل کوي مونږ هم کوو فرق څه دی مجتهد برای راست کوي مونږ برای راست نشو کولی دغه پر رهنمایي کې کوو مثال واخلئ تاسو سهار مونځ کړی دی وایي که نه کړی دی امام څو کسانو یو تاسو ټول مقتدیان وایي امام د چا عبادت کوو تاسو د چا کوو امام چاته سجده لګول تاسو چاته لګول لکه یو امام دی واقع مقتدیان دی امام هم د الله عبادت کوي مقتدیان هم د الله عبادت کوي مقتدیان هم سجده امام هم سجده الله ته لګوي مقتدیان هم سجده الله فرق څه وي امام برای راست د الله عبادت کوي مقتدیان د امام په اطاعت او اقتدا کې د الله عبادت کوي امام برای راست الله ته سجده لګوي مقتدیان د امام په رهنمایي او اقتدا کې الله ته سجده لګوي کله اوس خو دا خو د مقلد او د مشرک مثال شو غیر مقلد مثال څه دی اوس یو کس د بهر نه راغی نه امام دی نه مقتدی دی کله د امام سره جګړه امام پسې کنځل کله مقتدیانو سره جګړه دلته مقلد دی هلکه یو کس رانه ورنه وایي د امام خو ډېر ښه سړی دی د الله عبادت کوي الله ته سجده لګوي دا مقتدیان غټ مشرکان دي ګمراهان دي ولې دا د امام عبادت کوي امام ته سجده لګوي ته ورته څه لاړ شه مړه د امام علاج دې وکړي دا دواړه د الله عبادت کوي مقتدیان د امام په دغسې مثال له دې خبرې و امام ولې ډېر ښه سړی او په قرآن سنت یې عمل کول دا مقتدیان یې مشرکان دي د امام ولې په تقلید کوي هلکه موږ هم په قرآن سنت عمل کوو د مجتهد په
رهنمایي کوي. هلکه پوه شو په خبره. زه به تاسو ته یو مثال درکړم بیا به مخکې لاړ شو. توجه وکړئ. لکه قرآن سنت باندې د عمل کولو طریقه کار څه دی؟ زه په قرآن سنت باندې نه پوهېږم، ما لپاره درې لارې دي. یو دا ده چې په خپل ناقص فهم باندې اعتماد وکړم، اردو پښتو ترجمه یې راکړم او عمل کړم. دا د تبعایي لاره ده. دویم دا چې په خپله نه پوهېږم، په بد نااهله باندې اعتماد وکړم او په هغې پسې روان شم. دا هم د تبعایي لاره ده. دریمه لاره دا ده چې په خپله خو نه پوهېږم، خو د یو ماهر لمن ونیسم، په یو ماهر باندې اعتماد وکړم منزل مقصود ته به ورسېږم. لکه مثال واورئ، یو سړی ړوند دی، ړوند دا د دې نه کراچۍ ته ځي. دا وایي مړه وایي بینا چې دی هغه په دې لاره ځي، زه په دې لاره ځم، هغه هم خدای وخت یې ورکړي، ما هم راکړي. دا د دې نه کراچۍ ته روان شو، خپله ځي. دویم ړوند دی، بل ړوند له لاس ونیو، وایي ما سره کراچۍ پورې لاړ شه. دریم ړوند دی، بینا یې له لاس نه ونیو، وایي ما سره کراچۍ پورې لاړ شه. د اسبابو په دنیا کې دا اولني دوه منزل ته ورسېږي. دا دریم چې بینا ته لاس ورکړی دا به ورسېږي انشاءالله. همدغه مثال اولنی ړوند د غیر مقلدو مولایانو دی چې مجتهدین نه دي او بیا وایي موږ په خپل اجتهاد کوو. دویم مثال د دوی د عوامو دی چې د خپلو مولایانو تقلید کوي، په هغې پسې ورپسې شوي دي. دریم مثال زموږ د استاسو دی چې موږ مجتهدین خو نه یو، لیکن د مجتهد له مدد نیولې ده، انشاءالله منزل مقصود ته به ورسېږو. یا بل مثال یې تاسو واورئ، یو سړی د بیمار دی، زه ډاکټر نه یم او د اصول فقه کتابونه مې راوړل، په خپله نظام ته علاج شروع کړم. یا بل مریض دی، په خپله باندې ډاکټر نه دی، جومات مولوي صاحب ته راغلی، مولوي صاحب ته خو د اصول فقه کتابونو مطالعه کړي، ما له لږ علاج وکړي. د اسبابو په دنیا کې دې نور ته به شفا میلاو شي؟ نه شي میلاو. ما سره دلته یو کال یو مولوي صاحب و، دې کال مشر عالم و، دورې ته راغلم، نو په تخصص کې هغه کال یو طالب و، هغه سره حکیم خوا ته به تلو راتلو، هغه ورته نسخې لیکلې وې. زه بیا جلسې ته راغلم، کرک ته مولوي صاحب راته وویل ستا سره پلانکې تعلیم و، ما ته یې نسخې لیکلې وې، نو پنساري له ورکړم، دا راته جوړې کړې وې هغه حکیم. ما ته ویل دا ته چا لیکلي؟ دوا به دې لیکلې، دا دې وخوړې. نو چې حکیم نه یې په دې شي څه پوهېږي. او دا درېیم ملګری چې دا په خپله خو ډاکټر نه دی، وړوبېرګاړه ته لاړو، د ډاکټر نمبر یې واخیستو، پیسې یې ورکړو، هغې ورته نسخه ولیکله، دا به شفا میلاو شي انشاءالله که الله لیکلي وو. ولې؟ ډاکټر ماهر دی له دې باندې. دقسې اولنی بیمار چې په خپل علاج کوي مقلد ملا، دا دویم چې ملا پسې راغی ما د علاج وکړي، دا د دې عوام دي. او دا درېیم چې ډاکټر له لاړو، دا موږ او تاسو یو الحمدلله مقلدین چې موږ د ماهر لمن نیولې ده، په رهنمایي کې په قرآن سنت باندې عمل کوو. هلکه ذهن خلاص شو؟ راشئ تاسو مخکې راشئ. دا مثالونه تاسو سره لیکلي دي. صفحه نمبر 23 ته راشئ. صفحه نمبر 23 پیدا کو تقلید علمی تعریف په اخره کې لیکلی شوی، اخرنی کار وکړي. هلکه شاه ولی الله تعریف تاسو ووایو که نه، غیر مقلد په اعتراض کوي، وایي د تقلید تعریف تاسو د شاه ولی الله رحمه الله نه وکړو، امام طالبان یې وکړي. نو موږ دلته مناسب یو ټکي ووایو چې موږ په هر فن کې د فن د ماهرینو تقلید کوو، په هر فن کې د فن د ماهرینو، موږ په اجتهادي مسایلو کې د امام حنیفه تقلید کوو. دا تقلید تعریف څه اجتهادي مسله خو نه ده چې ته خامخا د امام حنیفه نه وایې. البته د اصولونه به درته پېښ کړم انشاءالله. ښه نو بیا وایي دا ویلو چې په هر فن کې د فن د ماهرینو تقلید کوو. شاه ولی الله رحمه الله هم یو مقلد سړی دی، خو مجتهد نه دی، نه هغه ماهر دی د کوم فن. په پورته جواب ورکړه، شاه ولی الله رحمه الله نه مجتهد دی، نه د کوم فن ماهر دی، مجتهد نه دی. وها شاه ولی الله رحمه الله مسلم شخصیت دی، زموږ استاسو تاسو یې ځان ته منسوبوئ، موږ یې ځان ته منسوبوو. شاه صاحب په دا موضوع کتاب لیکلی دی او هغې د ماهرینو نه نقل کړی دی. په دې کتاب کې ماهرینو نه نقل کړی دی. شاه ولی الله په نقل باندې زموږ استاسو اتفاق دی، بس موږ هم د هغه په نقل باندې اعتماد کوو. خبره ختمه شوه؟ پوه شوئ دي؟ راځئ مخکې زه معلوم کوم تقلید علمي د تقلید لغوي اصطلاحي تعریف. تقلید د قلادې نه ماخوذ دی،
تقلید د چا نه ماخوذ دی؟ وایي تقلید د چا نه ماخوذ دی؟ د قلادې نه ماخوذ دی. او د قلادې نسبت چې کله انسان ته وشي نو معنا هغه راځي. هلکه د قلادې نسبت چې کله انسان ته وشي څه معنی راځي؟ څه معنی راځي؟ کله چې د قلادې نسبت انسان ته وشي معنی هغه راځي. حوالجات سره دلیل عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة. عائشة رضي الله عنها أسماء رضي الله عنها قلادة ومختلف قلادة بس معنى شولا حارب وقت مسلم جلد 160. دلت کے بخاری شریف امام بخاری باب لگے ہوئے باب استعارت القلائد. عن عائشة رضي الله عنها قالت حلقت قلادة لأسماء کورک شولا خورک اکلا عائشة رضي الله عنها قلادہ ہار دا اسماء رضی اللہ عنہ فواسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت حضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق بنے اللہ بتانا بخاری جلدو سبرین سوستت میں. نمبر 2 چکر دا قلادی نسبت حیوان تو شبے مانا پکا رازی رسے رازی. امام بخاری بقید باب لگل باب و تقلید الغنم وغیرہ بخاری جلد سبت انسان ایک دا قلادی نسبت کی انسان تو شمانے سرازی جو تلیلم دیز نکلا با لم کا سوال اولو انشاءاللہ. اور چکلے نسبت حیوان تو جبے مانا سرازی پکا غیر مقلی سر اکستر لاسو تبور دا تقلید آلتا مقام تقلید اغلوی تعلیم پوکا تقلید پٹی پوین تاسو زناوری چی پٹی جالی غاڑی دا چونے بطور تو ہے کہ شریع احکاماتوں کے اعتبار اصطلاحی مانو لئی لغوی مانو لئی اعتبار خام خاوی اور توی علم رسولات لغوی مانا تحریب اسلامی قرآن پزور صدق نشو اور شریع طول احکامات تو ہے اصطلاحی مانو لئی اعتبار پٹی پٹی تقلید باب تفعیل لے اور دا باب تفعیل یو خاصیت مناسبو پٹا بلتا چون نوے تاسو ساروی زناوری پدا معاشرے کی گرزی مسلمانان سادگان مسلمان گمراہ کئی دا پٹی ممتاسو لتیاری کڑی درا چوے لیونی سپیج زوگونا خرائی مناسب. ٹھیک شو اصطلاحی تاریخ تلاشی مناسب. صفحہ نمبر 25 باندې اصطلاحی تعریف پیدام کو. اصطلاحی تعریف الکا دا طول لکلی لخوا اصولینو تاقی خلاصہ دادا التقلید اتباع الغیر على ظن انه محق بلا نظر فی الدلیل. نامی شرح الحسامی سپیک 190 تاثر حوالشتر نظامی داوز چی کما حسامی دا پدیبانی نظامی لگے دل دا نظامی شرح تو اصول کتاب دی صفحہ سپہ 190 دا مناسب غیر تن 190 خدا دا کانا دا غیر موجود ہے 193 دا زمون سر چی نظامی کما دا مکتبہ کی دا غیر صفحہ 193 میں زان سر نوٹ کے. التقلید اتباع الغیر تقلید ویلکی گی اتباع دا غیر دا اتباع دا بل چاہتا. تقلید ویلکی گی تقلید اتباع دا غیر دا اتباع کول دا بل چاہلا ظنی انہو محق پدی خبومان سر چگد اہلی حق ندے تو مجتہدین ندے بلا نظر فی الدلیل بغیر دا نظر کولون پا دلیل سرا بغیر دا مطالبی دا دلیل نا. تقلید ویلکی گی اتباع دا غیر دا پدی گمان سر چگد مجتہدین ندے اہلی حق ندے بغیر دا مطالبی دا بلا نظر فی الدلیل یعنی بغیر دا مطالبی دا دلیل نا بغیر دا الدلیلو کی الف لام محدودی مراد تیغا خاص دلیل لیکم چھ مجتہد پوق دا اجتہاد کی پیش نظر ساتلائی یعنی دلیل تفصیلی اجتہادی. اگر دلیل مراد نہ لیکم چھ مقلد پوق دا گورا من تعریف ہوا ہے التقلید اتباع الغیر علی ظن انه محق بلا نظر فی الدلیل. تقلید وی لکی کہ دا طول تعریفات و حاصل و خلاصہ دا چاپ با دلیل خبر بغیر دا مطالبے دا دلیل نمانل دا سرے تقلید دا چاپ با دلیل خبر بغیر دا مطالبے دا دلیل نمانل دا سرے وائی گا نسرے تقلید. ٹک شوا تیو اعتراض کئی کرنا چی تاسو اویلا چلو دلیل مطالبہ نکول بلا نظر فی الدلیل ویلکا تاسو دا مقلدین ولی دلائل پیش کوئی دا امام ہدایت چھ ہدایت لکلی ولی عقلی نقلی دلائل پیش کئی نورتوے پا الدلیل کی الف لام عہدی دی پا الدلیل کی الف لام الدلیل کی الف لام مراد تینا خاص دلیل مراد دے چھ کم تا دلیل اجتہادی وی لیکن امام ونی پا مخی تا کم تفصیلی دلیلو مونگ تا نشتے بتا مونگ دا غی مطالبہ نکو نداغی مکلف یو مونگا چوے کو مناسب
دا دلیل نه دی مراد کوم چې مقلد د خپل مذهب د تایید د لپاره پیش کوي. په خبره پوه نه شئ مناسب. الدلیل کې الف لام مهدی دی، مراد تیرا خاص دلیل لیکم چې مجدد په ٹھیک شو مناسب. اے مونږ توجه وکړئ، توجه شته دی، بور نشئ مناسب ما ته توجه وکړئ. تقلید، اتباع، اطاعت دا درې واړه یو سیز دی، الفاظ مترادفه دي، معنی یو ده. تقلید، اتباع، اطاعت دا ټول یو سیز دی. وایي تقلید، اتباع، اطاعت دا ټول الفاظ مترادفه دي، مطلب او مفهوم د ټولو یو دی. د ټولو غیر مقلد وایي تقلید جدا سیز دی، اتباع جدا سیز دی. غیر مقلد وایي تقلید جدا سیز دی، اتباع خبرم ذهن کې راغله. هغوی څه وایي؟ دواړه جدا جدا دي. ته ورنه د بوسو کې تقلید څه ته ویلی کېږي؟ وایي تقلید د چا بې دلیله خبره منل. اتباع څه ته ویلی کېږي؟ د چا با دلیله خبره منل چې قرآن سنت نه بې دلیل وي. مونږ د حیدرآباد ته تللي وو، مناظره وه. مولای رانغی، په یو فیکټرۍ کې مناظره وه. مولای رانغی، هغه امیان هلکان یې ناست وو، کالجي هلک وو. نو ده بحث ده شروع وکړو. د شیخ امین الله کتاب یې شروع کلا وکړو. چې د شیخ امین الله کتاب یې شروع کلا وکړو، ما ورته ویله ما دې نه معلومېږي چې د شیخ امین الله تقلید کوي. ما ته ویل نه زه تقلید نه کوم، اتباع یې کوم. ما ورته ویل تقلید څه ته وایي؟ ما ته ویل تقلید دې ته ویل کېږي د چا بې دلیله خبره منل، او اتباع دې ته ویل کېږي چې داسې خبره د چا منل چې د قرآن او حدیث نه ورباندې دلیل موجود وي. چې قرآن سنت نه ورباندې دلیل وایي که نه، چې د قرآن سنت نه ورباندې دلیل موجود. ما ورته ویل خستا مطلب دا دی چې د غیر الله اتباع جایز د تقلید دی، غیر الله اتباع جایز د تقلید دی. ما ته ویاو، ما ورته ویل ښه په دې یو دلیل له قرآن نه یا حدیث نه پیش کړي. آیات یې شروع کړه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتباع کوئ د هغه څه چې نازل شوي طرفه د رب ستاسو ته. اتبعوا ما انزل، اتباع کوئ د هغه څه چې تاسو ته نازل شوي طرفه د رب ستاسو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اتباع مه کوئ د ما سوى الله. اتباع مه کوئ د ما ورته ویل مولوي صاحب ته د آیات ترجمه وکړه. ترجمه ما په بل سړي وکړه. ما دته د هلک ته ما ویل ترجمه د بل وکړه. ما ورته ویل ښه ته اوس دې ته سوچ وکړه، ته زما د دعوې رد کړې که د خپلې دعوې رد کړې؟ تاسو پوه نه شئ مولایان. لکه دعوه دا وه چې مونږ د غیر الله اتباع کوو، تقلید نه کوو. او په آیات کې څه دي؟ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، د غیر الله اتباع مه کوئ. نو دې کې تقلید رد نه شو، اتباع رد شو که نه. ما ورته ویله ته وګوره چې تا خپلې دعوې رد وکړو، زما د راوې رد خپلې دې وکړو. نو ته هم چې لږ سوچ وکړو، په خندا شو په ځان پسې. دې غریبانو ته یو رټه ور زده کړي. نو هلکه توجه وکړئ، د غیر مقلد دا دعوه چې اتباع ته ویل کېږي چې د قرآن او حدیث نه پې دلیل وي، دا د قرآن نه خلاف، د حدیثو نه خلاف. مثال په طور مشرکینو ته چې به وویلی شو اتبعوا ما انزل الیکم، دوی به څه ویل؟ بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکې اتباع کوو مونږ د هغه څه چې بیا مونږ ترې مونږ په هغې باندې پلار نیکه خپل. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، پلار نیکه عقل هم نه لرو او په هدایت هم نه مشرکانو. نو د پلار نیکه خبرې منلو ته اتباع ویلې د قرآن. د هغوی هغه مشرکانو پلار نیکه په خبره باندې د قرآن او حدیث باندې، قرآن حدیث نه په دلیل وو وایي وو پې. د مشرکینو چې د خپل پلار نیکه کومه خبره منل په هغې د قرآن سنت نه دلیل وو نه وو پې، خو د قرآن سنت نه خلاف دي که نه. ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، نه په هدایت او نه عقل. بیا هم ورته قرآن څه ویلی دی؟ اتباع یې ورته څه ورته ویله؟ بل نتبعو. حدیث کې راځي الکیس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها. عاجز ناپوهه سړی هغه دی چې تابعداري وکړه د نفس او د خواهشاتو. هلکه د نفس او د خواهشاتو خبره منل په دې باندې دلیل وي د قرآن سنت نه وي پې او حدیث کې ورته څه ویلی شوی ده؟ اتباع. نو دا دعوه په قرآن سره هم رد شوله، چېرې اتباع ته ویل چې د قرآن حدیث نه بې دلیل، او په حدیث سره هم رد شوله. نمبر 3 اصطلاحاتو سره
تاسو تعریفات ویلا التقلید اتباع الغیر علی ظن انه محق بلا نظر. تقلید څه ته ویل کیږي؟ الکه کچرته پر تقلید او اتباع جدا سيزونه وي نو بیا تعریف د شی په غیر سره تفسیر د شی په غیر سره دا خو باطل لې. ځته د مسمان څه ته وي ته زما کی ته خبر غلطه شوله. نو ټول تفسیر د تقلید په اتباع سره کړل دي. دین معلومه شي تقلید او اتباع دیو ته وای تاسو سره دلیل سره چې تقلید او اتباع یو شی دی. یو دلیل راته وخای دی وای قاضی شوکانی لیکل دی، حافظ ابن قیم لیکل دي، مفتی ولی حسن درویش صاحب دیو پرد کی کتابونه لیکل دي. بنوري ټاون دبلوی عالم تر شوی د غیز استاد هغه لیکل دي وای کارغه ول خوري او مخوکه زندي، کارغه ول خوري مخوکه زندي. نو دا تقلید رد کوي او تقلید کوي په خپل تقلید کوي او تقلید رد کوي. نه پوهیږي خبره پوه شوي خبره یارو. تقلید تعریف مزده کو، عوامی تعریف مزده کو، علمی مزده کو. د تقلید د تعریفاتو حاصل لاره تقلید ویل کېږي اتباع د غیر ته د چا بادلیله خبره بغیر د مطالبې نه منل دا څه دی؟ د چا بادلیله خبره بغیر د مطالبې د دلیل نه منل دا څه شو؟ ما یو غیر مقلد سره بحث و. زما په دغه کال پر هغه شو له معمولی کې رزما راغلی و. نو زمونږ د ایریا کې یو مدرسه ده د دې طالبانو دلته دی عبدالعزیز نورستاني او شاګردو ضیاء الله قصری نومې و. چې طالبان ورسره مازیګري کې بحث کول تسین بغاړه نو دی ورسره ټایم کې اخد ورته مونږ مدرسې کې یو طالب دی رقمې سي غدر پسې راولو ورته ټیک ده. نو چې مونږ راغلو نو کېناستو نو غیر مقلد تعریف کوي وي د چا بې دلیله خبره بغیر د مطالبې د دلیل نه منل دا تقلید دی. د چا بې دلیله خبره بغیر د مطالبې د دلیل نه منل دا همون سوال. د چا با دلیل خبره چې دلیل پښتره هم د دلیل مطالبه نه کوو نو یې ما د باس په دې شروع زه تاسو ته دا دلایل وایم ښه د دلایل د عوامي دلایل دی علمي دلایل وایو موږ ما ورته ویل مرسم عثماني غني رضی الله تعالی په دور کې دویم اذان شروع شو، د جمعې دویم اذان شروع شو. مورتل مولوی صاحب کې په قرآن کې 13 توقع یا په حدیث د نبی علیہ السلام کې نبی علیہ السلام کړي 13 توقع کنه وی عثماني غني رضی الله تعالی قابل چې تاسو باندې دلیل خپل د ځکه کوي نه ټول صحابه تابعین منل دي. نو د عثمان مزوبه زمانه کې بے دلیل خبره بغیر د مطالبې د دلیل نه اومنل شولا دغه تقلید ویل کی. سبب بنسبه خلیفہ راشد دغه خبره با دلیل و دغه با دلیل خبره بغیر د مطالبې د دلیل نه اومنل شولا دا تقلید شو. بخاری شریف کې دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې عمر فاروق زور راغی ولامر من قرآن راجمه کول غواړي قاریان شهیدان شو ولا سینه چې قاریان شهیدان کیږي موږ د قرآن صحیح ځای نشي. هغه ورته عمر نبی له سلام یو کار نه دی کړی موږ به څنګه وکړو؟ ول نبی له سلام نه دی کړی خو ضروري دی. ابوبکر صدیق فرمایي در بخاری روایت ده وې زما سینه به الله د دې لپاره کلاو کړه زما شرع صدر وش قرآن مراجعه وکړو. نو هغه تی ګوره په قرآن کې نشته الله حکم نه دی نبی علیہ السلام نو کړي چاو کو ابوبکر صدیق یو صحابي تابعی کې باز دل چې دلیل وخایا نو دا قرآن را جمع شوی دی تقلیدا بغیر د مطالبې د دلیل نه منل شوی دی. هلکه په خبره پوه شوي توجه وکړئ زمونږ او د غیر مقلد منځ کې اختلاف حقیقت دا دی. مونږ وایو د چا با دلیل خبره بغیر مطالبې د دلیل نه منل د ایمان د دین دی. غیر مقلد وایي د چا بې دلیل خبره بغیر مطالبې نه دلیل نه منل تحقیق نه کول دا شرک دی. تاسو ګورئ څومره مسلمانان دي په دنیا کې قرآن لولي لیکن د اعراب خو وروسته دوه درې اقوال دي پکې چې حجاج لګولی چا لګولی پته نشته. اوس الحمد مونږ مرفوع وایو نو مونږ تاسو ملایان طالبان مونږ ته خو پته راځي دا د ابتدا د وجې نه مرفوع دی. مونږ ته لله یرلام جره د وجې نه دا مجرور دی.
مونږ تاسو ته پته ده، لیکن هر الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم ما او تا ته خو پته ده، لیکن دې امیانو ته پته شته. زمونږ مسلک دا دی چې دیو د قرآن لولي اعراب پته ورته نشته چې ولې دغسې لولو دیو ته اجر ثواب ملاویږي. غیر مقلد په مذهب مطابق د مشرک کېږي، ځکه بغیر د مطالبې د دلیل نه ته قرآن لولې، تا ته څه پته چې دا مرفوع منصوب مجرور وجه او دلیل درته ولې نه دی معلوم؟ یو سړی مونځ کوي، د مونځ په هر حرف دلیل نه وري، زمونږ په نسبت باندې چې ما دا کېږي ثواب ملاویږي. د غیر مقلد په نسبت باندې په دې سره دا مشرک ګرځي، ځکه تقلیدا ولې مونځ کوي؟ یو مسلمان د حج ته لاړو، د حج ارکان یې د چا په تقلید کې کول مونږ وایو د ګناهونو نه پاک را. غیر مقلد وایي د تله مسلمان و بس مشرک راغی، ځکه د حج په هر فعل باندې دلیل ولې نه و یاد. یو عیسائی راغی د بهر نه، یوره دې مولایانو ته وګوره ماشاءالله پګړۍ یې والي، تاسو کې چا نه دي والي، ښې پګړۍ وهئ ښه تورې تورې سپین سپین غټ غټ پټکي وایي، تاسو کې دغسې 15,000 طالبان هم په دا کوڅو کې ګرځي، په خدای قسم هم طالبان وګڼي 1500 نور ګرځي، زر دې پکې تاسو هم ګرځي. ستاسو پګړو والا چې لس طالبان هم دلته روان په خلکو اثر کې دا سنت دی، دا وایي سبا نه چې ټولو پګړۍ والي ښه ټیک شوه، بغیر پګړۍ به نه راځئ. نو دلته راغی چې مونږ یې وکتو پګړو ته وګوره مولایانو ته وګوره، هغه تاسو څوک یې؟ مونږ ورته مسلمانان یو. ښه د اسلام حق دین دی چې حق دین دی، دلیل مطالبه ونه کړل، عیسائی مسلمان شو. زمونږ په نسب راغلی مشرک و واپس لاړو مسلمان، کلمه یې ویله. د غیر مقلدینو د مذهب مطابق مسلمان راغلی و ډبل نه مشرک راغلی و ډبل مشرک واپس لاړو. ولې چې راتلو مشرک و، دلته ایمان قبول کو اسلام بغیر د تحقیق او دلیل نه، نو ډبل مشرک لاړو. په خبره پوه شوئ؟ نه شوئ پوه؟ راځئ دلایلو ته مولایانو. صفحه نمبر 32 ته راشئ، مناسب دلایل به ووایو. ښه الله اکبر. هلکه پیدام کو دلائل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایوہ الذین آمنوا، اے مومنانو، اطیعوا اللہ، اطاعت کوئے دا اللہ، واطیعوا الرسول، و اطاعت کوئے دا رسول، اولی الامر منکم، و اطاعت کوئے دا فقہاء مجتہدین مستوسنو. فإن تنازعتم کہ اختلاف راشتا سو پیشین پیوسس کی فردو الاللہ والرسول، پزرت کی دا خبر اللہ و رسول تا بیو گریت. یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنانو، اطیعوا اللہ، اطاعت کوئی دا اللہ، و اطیعوا الرسول، و اطاعت کوئی دا رسول، اولی الامر منکم، اطاعت کوئی دا فقہاء مجتہدین مستوسنو. استدلال آیات تو گو رہی، مناسب آیات تو گو رہی. پدی آیات کی اطیعو صیغه د امر راغلی ده، پدی آیات کی اطیعو صیغه د امر راغلی، امر راضی د وجوب د پاره. نو دینه معلومه شوله چې تقلید واجب دی د غیر مجتهد د پاره، د غیر مجتهد د پاره د ولی الامر تقلید واجب دی. بیا وګورئ استدلال، پدی آیات کی اطیعو صیغه د امر راغلی ده، امر نه راځي مگر د وجوب د پاره. نو دینه معلومه شوه چې عام مسلمانانو باندې د ولی الامر مجتهدین او تقلید واجب دی. هلکه پوه شوئ؟ نه شوئ پوه شوئ؟ توجه وکړئ. مناسب دلته یو بحث کوو. ښه ولی الامر، دا ولی الامر څوک دی؟ مناسب دا فقها مجتهدین دي. څوک دي؟ اے مولایانو وایي څوک دي؟ دلیل در سره سره توجه وکړئ. په دې نوټس کې تاسو ته لیکلی شوي دي، زه یې درته په یاد ووایم. اول نمبر دلیل له قرآن نه. توجه شته دی؟ مکمل توجه ده؟ او مولا ما ته ګوره، دې ته ووایه ما ته ګوره مولا. اول دلیل ده قرآن نه، بیا هم توجه نشته دی. توجه هم شته دی؟ اول دلیل له څه نه؟ قرآن نه. په څه باندې؟ چې ولی الامر نه څوک مراد دي؟ فقها مجتهدینو. دلیل نمبر 1
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَبِالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ کله چې دیو تر امن یا د یری متعلق څه خبر راشي دی وای خوري ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر کدیو دا خبر رد کړي وي اولي الامر ته او رسول ته الى الرسول رسول ته یا اولي الامر ته یا چاته استاد وګورئ سوي رسول اولي الامر به سوي لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو معلومه کړي به هغه کسانو چې استنباط کوون کړي د دیونه چې استنباط کړي دیونه په دې آیات کې د اولي الامر تفسیر په لعلمه الذين يستنبطونه منهم سره شوی دی په دې آیات کې د اولي الامر تفسیر 50 سره شوی دی لعلمه الذين يستنبطونه منهم اولي الامر هغه څوک دي چې هغه استنباط کوي اولي الامر هغه څوک دي چې هغه قرآن سوئی اولی الامر هغه څوک دي چې هغوی استنباط کوي استنباط کار نه دی مګر د مجتهدینو فقهاو دی استنباط د قرآن سنت د دهنه د هغې د ګهرایانو نه مسایل راویستل هلکه پوه شوئ په دې آیات کې د اولی الامر تفسیر یې په چا سره کړی دی لعلمه الذین یستنبطونه منهم یعنی د اولی الامر هغه څوک دي چې هغه استنباط کوي او استنباط کار نه دی مګر د وای کنا د مجتهدینو د فقهاو د مجتهدینو د فقهاو د پوه شوي دی دویم دلیل تاسو راوړئ مخکې لاړ شي صفحه نمبر 34 کې وګورئ 33 کې 33 صفحه نمبر 33 په اخره کې پیدام کوم لینو دویم دلیل پیدام کو پخیرنو درې کرخو کې وګورئ دویم دلیل امام حاکم المستدرک علی الصحیحین جلد 1225 قدیمی چاپ کې لیکلی جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت ده چې د دین مراد فقها دي اولل الفقه والخير څوک مراد دي اولل الفقه والخير فقها مجتهدین مراد دي نمبر 3 عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ده ان ابن عباس فی قول یتی الله و رسول للامر منکم قال هغه فرمایل اهل الفقه والدين د دین فقها مجتهدین مراد دي مخکې لیکي فاوجب الله طاعتهم الله د دې اطاعت واجب کړی دی مستدرک جلد 1225 امام مجاهد امام عطا حسن بصری ابو العلی دا ټول فرمایي د دین مراد مجتهدین فقها دي ابن کثیر جلد 629 ټول لیکلي دي مناسب دقه صفه لاندې 10 نمبر کې وګورئ تفسیری کبیر جلد 4 صفحه 113 کې لګي انه لا نزاع ان جماعت من الصحابه والتابعين بشک اس نزانو په جماعت د صحابه تابعینو کې حملوا قول اولي الامر حمل کړه دا قول اولي الامر والامر منكم على العلماء په فقها مجتهدین باندې په چا باندې په علماء باندې تفسیر کبیر جلد نمبر 4 صفحه نمبر 113 الکه دا ایست شو تاسو آیت ته واپس لاړ شئ په دې باندې تاسو کنفرم شوئ چې د اولي الامر نه څوک مراد دي په دې پوه شوئ اوس راشئ هلکه وایي تاسو تقلیدي شخصي ثابتوئ او اولي الامر خو جمع ده تاسو ثابتوئ او اولي الامر جمع ده نو موږ وایي جواب دا دی کله چې نسبت د جمع وشي جمع ته د جمع نسبت چې کله وشي جمع ته نو تقسیم په احادو باندې کیږي د جمع نسبت چې کله جمع ته وشي تقسیم په قاعده مې زده کړه په نوټس کې لیکل شوی دی کله چې د جمع نسبت جمع ته وشي تقسیم په مثال به سي فتو حرسکم ان شئتم نسبت د جمع فغسلوا وجوهکم وینځئ تاسو مخونه خپل د جمع نسبت جمع ته شوی دی وجوه جمع د وجهون ده مخونه الګ تاسو یو داس کوي یو مخینځي غزيات انځي او تخوي چې وجوه جمع راغلی دا بیا خدای نه ثابت دي او قاعده ورته راځي کېدا چې نسبت د جمع وشي جمع ته نو بیا تقسیم په هدا وندقه سدل تر جمع نسبت شوی د جمع ته نو تقسیم په چا شوی دی تقلید شخصي ورنه ثابت ده شو الګ پوه شوي یو دویم نمبر اعتراض دا دی ولکه په دې ځکه تاسو د وګورئ آیت ته تاسو وګورئ نو پوهه به شي ښا
آیت ته تاسو وګورئ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله هلکه وایي د اولي الامر منکم نه خو مراد فقها نه دي بادشاهان دي مراد دي څه دي مراد دي ما ته وګورئ هلکه ورته ووایه وایي موږ درته په دې باندې دلایل پیش کړه چې د اولي الامر نه څوک مراد دي فقها مجتهدین لہذا بې ځایه بحث مه کوو قرآن نه ثابت کو حدیثونه نمبر 3 نمبر 2 که بادشاہان مراد شي نو بادشاہان د دین مراد دي بادشاہان د دنیا او بادشاہان د دین فقها علما دي بادشاہان عوام نه دي دریم نمبر جواب دا دی قرآن چې کوم وخت کې نازلېدو هغه وخت کې د نبی علیه السلام خلیفه اول د قرآن د نزول زمانه چې چا لیدلې ده خلیفه اول د نبی علیه السلام څوک و هغه فقیه مجتهد مو بادشاہ خلیفه دغسې عمر فاروق دغسې عثمان غني دغسې علي المرتضی رضی الله تعالی په هغه وخت کې خو د سره دا سوال نه وارېدو کله چې سیاست د بېدینه خلکو لاسونو ته لاړو نو دا سوال را پیدا شو نو چې خامخا ته اعتراض کې هغه زمانې ته لاړ شه چې کله سیاست د علماو په لاسونو کې و دې زمانې ته مزه چې د بېدینه خلکو په لاسونو کې اقتدار لاړو دریم نمبر دا د حافظ ابن قیم لیکلی دي هلکه په دیني مسایلو کې چې اوس مونږ حکومت ته رجوع وکړو که نه شهباز شریف صاحب زمونږ وزیر اعظم دی شهباز شریف صاحب په دینی مسایلو کې به شهباز شریف صاحب چا ته رجوع کوي علماو ته به کوي که نه نو خبره بیا لاړه ملایانو ته به وسیدې سره بادشاهان خو خپله نه شي حل کولی نو بیا د علماو تقلید شو خبره ختمه شو دریم اعتراض کوي هلکه وایي په دې ایت کې تاسو وګورئ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله او رسول سره لفظ د اطیعوا راغلی دی او د اولي الامر سره نه دی راغلی دا ولې نو موږ وایو د الله قرآن دی چې به څنګه نازل کړی د موږ وایو آمنا وسلمنا موږ څه غیر مقلد خو نه وي چې الله له موږ مشورې ورکوو چې تا داسې ولې ویله او داسې دې ولې ونه ویله داسې خبره شوه دویم مناسب واو د عطف راغلی دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم تاسو د معطوف نهي قانون ویلی دی مناسب ٹھیک شو که حکم د مخکې دپاره دی هغه د دې دپاره هم ثابت شو دریم نمبر جواب دا دی چې د الله او رسول اطاعت مقصود بالذات و دې وجې نه اطیعوا راوړو او د مجتهد تقلید مقصود بالذات نه و بلکې په اجتهادي مسایلو کې الله او رسول ته رسایي مراد و رسېدل مقصود و د دې وجې نه مستقل اطیعوا صیغه ورسره څلورم اعتراض کوي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول آمنو یا اطیعوا الله اطیعوا صیغه خو یې راغلې ده که نه نو د الله او رسول اطاعت ته تاسو فرض وایي او د امام باندې په اطاعت ته واجب وایي دا ولې یا خو د الله او رسول اطاعت ته واجب وایي د امامانو هغې ته هم وایي ځکه صیغه خو یوه راغلې ده که نه نو موږ وایو جواب دا دی هلکه د دلالت اقسام تاسو ویلي دي قطعي ثبوت قطعي دلالت ظني ثبوت ظني دلالت قطعي ثبوت ظني دلالت ظني ثبوت څلور اقسام هم ویلي دي هلکه ثبوت خو قرآن دی قطعي دی که نه ثبوت قرآن دی څه دی هغه ټول قطعیات دي نو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ثبوت هم قطعي دی قرآن دی په تواتر سره راغلی دی او د اطیعوا الله و اطیعوا الرسول مطلب هم قطعي دی څه دی څه دی قطعي دی دیو جنا دی منکر ته کافر ویل کېږي منیر شاکر ګروپ دی د اطاعت د رسول نه منکر او منکرین هیڅ دیو جنا ورته کفر وجوهاتو کې ودا او اولی الامر منکم اگر چې هغه قطعي ثبوت دی لیکن د اولی الامر نه مراد فقها مجتهدین دي دا په دې کې قطعي وایي قطعي پکې ځکه خو موږ د بار نه دلایل راوړه که اطیعوا الله اطیعوا رسول لپاره موږ دلایل راوړو چې د دې نه څوک مراد دي خو قطعي دی که نه دا قطعي نه و ملازم نو د بار نه ورته دلایل راوړله اوس پوه شوئ نه شوئ پوه ملایانو اطاعت اتباع دا ټول یو شی د جګړه ختمه شوه لږ به دې تاسو بل اعتراض وایي د آیات پوره ووایه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطاعت کوئ د الله اطاعت کوئ د رسول اولي الامر منکم د فقهاو مجتهدینو استاذونه خو فإن تنازعتم فی شیء که چېرته په یو مسله کې اختلاف راشي نو فردوا الی الله ورسول به قرآن حدیث ته رد کوي به امام مه منئ بس قرآن حدیث خبره پوه شوئ تاسو آیت ته وګورئ نو موږ جواب دا دی اول نمبر فإن تنازعتم دا فا راغلی د تعقیب مع الوصل لپاره فا د سره بار راغلی مناسب تاسو اصول الشاشي نورو کتابونه کې ویلي فا راځي د سره لپاره تعقیب مع الوصل لپاره یعنی فإن تنازعتم مخکې خطاب عمومي و او دا خطاب اولی الامر ته شو
فار تاقیم الوصل لپاره دی، یعنی دا خطاب دا اولی الامر تره دین مخکې څوک متصل هغوی ته دی. اے مجتهدینو که ستاسو خپلو کې اختلاف راشي مسله رد کوي چاته؟ اے فإن تنازعتم کې دا خطاب مجتهدینو فقهاو ته دی، عوامو ته دلیل څه دی؟ فا د تعقیم مع الوصل لپاره راځي، یعنی په دې کې خطاب مجتهدینو ته عامو خلکو ته دی. یو دلیل. دویم دلیل الکه خبر رد کول قرآن او حدیث ته په وخت اختلاف کې دا امیان کولی شي؟ تاسو ملایانو کې څوک کولی شي؟ نو ښه نو یو امي ته بیا مونږ ووایو چې په جاز کې اوسو اوبه هم نشته دی، خاوره هم نشته دی، دلته روانه دی، یا قبله نه ده معلومه، یا پلان کې یو امي ته ووایو څه به کوو؟ نو دا قرآن حدیث نه راویستی شي. غریب له خپل مسله اودس نه ورځي، نو قرآن سنت ته رد څنګه وکړي؟ نو دا ورته تاسو تحریف معنوي د قرآن کوئ ظالمان، قرآن نه کیلونه جوړوئ. هلکه پوه نه شوئ؟ راځئ بیا استدلال ووایي. په دې آیات کې اطیعو صیغه د امر راغلې ده، امر نه راځي مګر د وجود لپاره. نو دې نه معلومه شوه چې تقلید د مجتهد واجب دی. ځئ مخکې بل دلیل ته مولا. د اعتراضات ټول ستاسو سره مختصر لیکلي دي ښه، اوس غلطیان یې پکې شته، نو ما درته صحیح ویله. څه په نمبر 40 ته لاړ شئ مولایانو، ډېر شی مو ویله ښه. دویم دلیل پیدا م کو وقالو او د منکرین تقلید به وایي غیر مقلدین، او ټول چې څومره تقلید نه کوي، که دا قادیانیان دي او که دا منکرین حدیث دي، څومره چې ټول پکې داخل دي. وقالو او وایي به دي د قبر نه چې راپاسي، وقالو وایي به دي لو کنا نسمعو کاش که مونږ تقلید کولی او ناقلو یا مجتهدین وی. داسې به نه وایي چې اجتهاد هم کولی، ځکه چې مجتهد نه وي او اجتهاد کوي خو بیا جهنمي دی. لو کنا نسمعو کاش چې مونږ تقلید کولی او ناقلو یا مونږ مجتهدین وی ما کنا فی اصحاب السعیر، نو مونږ به نه وي په جهنمیانو کې. وقالو او وی به دا غیر مقلدین لو کنا نسمعو کاش چې مونږ تقلید کولی او ناقلو یا وی مونږ مجتهدین منکرین تقلید وی ما کنا فی اصحاب السعیر، نه به مونږ د اور والو نه د جهنمیانو نه. توجه کوي مولایانو. استدلال ولی کوي چې چا سره لیکلی شوی نه ویې لیکي مناسب. په دې آیات کې په ترک د تقلید باندې وعید د جهنم راغلی دی. په دې آیات کې په ترک د تقلید باندې وعید د جهنم راغلی دی. او وعید د جهنم نه راځي مګر کم از کم په ترک د واجب باندې. او وعید د جهنم نه راځي مګر کم از کم په ترک د واجب باندې. نو دینه معلومه شوله چې تقلید واجب دی. نو دینه معلومه شوله چې د امید لپاره تقلید واجب دی. وشو مولایانو هلکه د تقلید معنا څه کړې ده؟ غیر مقلد زما دا کلیپ راغستی و، لفظي ترجمه یې راغستی و، زما وروسته تفصیل یې هټاو کړی. خلکو ته دا پیش کول چې دا ځان نه کوو. دا ترجمه چا کړې ده؟ مطلب چا بیان کړه؟ شاه عبدالعزیز رحم الله. شاه عبدالعزیز څوک دی؟ زموږ ستاسو د ټول بری صغیر سند دی د حدیثو او د قرآن. شاه ولی الله رحم الله زوی یو. شاه عبدالعزیز رحم الله د قرآن تفسیر لیکلی، پلار یې لفظي ترجمه او د تفسیر عزیزی. علما فرمایي که شاه عبدالعزیز رحم الله په جمعي ژبه کې جرأت نه وی کړی تفسیر شاهد کې آینده چا نه وی کړی. شاه صاحب په خپل هم تفسیر مقدمه کې لیکي وي خلک به تفسیر کې شاه صاحب خپل تفسیر باره کې لیکي وي خلک به د قیامت پر ورځ خپل اعمال الله لوري، ما به د خپل تفسیر عزیزی په ترخ کې نیولې الله مخې ته وړم. علما وایي کاش که تفسیر عزیزی مکمل شوی وي نو په جمعي ژبه کې به دا تفاسیر او قرضه ادا شوی وي د عربی نه دی پوره شوی. نو هغه د دې آیت د لاندې څه لیکي تاسو ورته وګورئ. لاندې حواله مونږ ورکړې ده مناسب صفحه نمبر 41 باندې دی مناسب. و بعض از مفسرین نسمه و ربر تقلید و ناقل و ربر تحقیق عمل نمودان. مفسرین و نسمه و تقلید باندې و ناقل و تحقیق اجتهاد باندې عمل کړی دی چې د قد ولاري د نجات دی. تفسیر عزیزی پارا نمبر 29 صفحه نمبر 13. نمبر 2 شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھی انسان کے فلاح کے 2 طریقے، اول اور آسان یہ کہ کسی ناصح اور ہادی کی بات سن کر مان لے، یہ تقلید کا مرتبہ ہے اس لیے اس کو مقدم کیا. دوم یہ کہ خود عقل سلیم سے غور و تدبر کریے، اجتہاد کا مرتبہ ہے. پھر جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہو تو اس کے برباد ہونے میں کیا شک ہے. تفسیر قانی جلسات 769.
حضرت تانوی بابا لکھی اس سے مراد تقلید اور اجتہاد ہے. دعوات یابدیت دوسرا واز تاریخ النجات جل 5/8. نمبر 3 بخاری شریف کی اگد حدیث تھے کله چې منافق نه سوال جواب وش دی به ها لا ادري پرشته به وਹੀ ورته ویلا درې ته ولا تلیتا نو مجتهد وی نه تقلید کو. حاشیه نمبر 8 کې د ترجمه کې الا علمت بنفسك نو بخبل استدلال نه بخبل مجتهد وی ولا تبات العلماء بالتقلید فيما يقولون او نه تقلید د مجتهدینو کو به هڅه کې چاوي ویل. بخاری جلد 158. زه یو ځای ته تللی وم نو یو غیر مقلد په هغه وخت کې مونږ نیمه ګنټه بیان وکړو یوه ګنټه هم بیا سوال جواب نشست کوو ابتدا کې اب فتنو دور چې و غیر مقلد پاسېدو ما ته وایي قبر کې به تقلید کېږي تپوس کېږي قبر کې دا د دې وغه انداز وي چې په قبر کې تپوس ته کېږي معنه دا شو دا فضول شو بس مې کوئ ما د خلکو نه تپوس وکړو ما ورته په قبر کې به مونځ تپوس کېږي خلکو وایي نو ما ورته څه معنی شو پرېږدو فضول دی نعوذ بالله بیا مې ورته وایي په قبر کې به د حج تپوس کېږي نه زکات به کېږي نه نو بیا دا ټول فضول شو. دویم نمبر ما ورته ته خو په قبر کې تقلید تپوس وی ته خو په قبر کې وی انشاءالله د حشر میدان کې به هم کېږي. د قبر دپاره مې ورته بخاري دا حدیث وایو لا تلیت ولا دریت الا اتبعت العلماء بالتقلید فيما يقولون او حشر میدان کې چې راپاسي سرونه به ځنډي وقالو كنا نسمع ونعقل وما كنا نكذب دا چې ویل کېناستو دې طرف ته چې وماته رسېږي نو دې به چا شاته پټ شو میدان پسې لیکن خبر کوئی سوئی دریم نمبر دلیل واتبع سبیل من اناب الیہ تابعداری کو تقلید کو د لارې دا چا د مذهب دا چا اناب الیہ زمون طرف ته رجوع کوي. سورہ لقمان الله فرمایي واتبع تقلید کو اتباع کو مولانا مینو کړي څه ګرځي یو مناظره کې واتبع ترجمه په تقلید سره کې او تقلید کر غیر مخالف مناظر استغفر الله استغفر الله استغفر الله نو موږ کړي سره موږ ورته وایي کله چې د تقلید پرد کې تا د آیتونو وینا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء تقلید پرد کړي د آیتونو پیش کول تا ته دا نه وي استغفر الله اوس چې تقلید ترجمه کوم تا ته آیات شو یو د انتکار کوم دیو نشه دا نه یاد واتبع سبیل من اناب سبیل لارې ته ولې او مذهب مناسب د تلو ځای ته لارې ته ولې واتبع سبیل من اناب الیہ تابعداري او تقلید کو د لارې هغه چا چې ما طرف ته رجوع کوي. هلکه امام ابو حنیفه مسائل اجتهادي کې الله طرف ته رجوع کول که شیطان ته کوو الله ته کوو. امام شافعي چاته کوو مالک چاته کوو احمد چاته کوو رحمهم الله د موحدینو لوی متقیان لوی علماء دا ټول منیبین الله دا ټول سوکو او الله صبر مې د منیب الى الله د مذهب تقلید او اتباع کوا الله طرف ته رجوع کوونکی د منیب الى الله د مذهب تقلید او اتباع کوا. ٹھیک شو په دې آیت کې استدلال ته وتبع سره د امر الله غیر او امر ناراضي مګر د وجود لپاره خبر ناراضي مګر د وجود لپاره نو دې معلومه شو چې تقلید واجب دی دې معلومه شي تقلید واجب دی غیر مخالف یو ځکه ما بیان وکړو ابتدایي وخت کې یو کس پاس یو ماته امام باندې قرآن کې شته یا حدیث تاسو تقلید کوئ ما ته لا ضرورت ہے میں بولے سوال تمہارا سوال ہمارا اور تل تاؤس پر ایمان پس منچو کو تمہاس فقید موتر دلیل در سر سوال ورکو مار راکی رئی رکو کوئی در رکو کو تو سر ذکر در جو مراد تینا کل موتر خواب تا پا مفتو جت اللہ سے پس منچو کو دلیل در سر سر ورکو زر امام والی پتر علیکم ما سر دلیل در وطبی سویل من نابا اس کے تخامہ کول د امام ولی بنوم دی کیو خای نو تم ما تر خپل د امام سره نو مخه زبرت ته کته نه جوړه وي زمانه ولی پتا لو نه دا سوال
الکه قرآن حکم وکړ د منیبین الله تعالی مذهب ته اتباع کوي. امام مالک منیب الله وکړ، امام شافعي او مالک او احمد رحمهم الله په دې کې د نوم په ضرورت نشته. یو معشوق راغی ما ما ته زموږ علاقې کې وادي مانده په ما ته وایي چې امام مالک د مور نوم ترجیح ما څه نه ولې چې د مور نوم نه درځي ویول ترلې امام ته لکه مونږ چې استاد دې معشوق نه امام ته د دې د مور نوم ترجیح ورنه امام ته په څه مونږ وري دا دې د امام سوالات کوم څه راځي مونږ دلیل نمبر 4 څومره صفر 42 صفر باندې 42 صفحه په اخر کې وایي فصلوا اهل الذکر، فصلوا سوال کوي تقلید کوي، فصلوا سوال کوي اهل الذکر د اهل ذکر نه ان کنتم لا تعلمون که څه تاسو نه پوهیږئ. اصطلاحي موږ به مناسب محاورتي ترجمه فصلوا تقلید کوي اهل الذکر د مجتهدینو، تقلید کوي د مجتهدینو ان کنتم لا تعلمون که تاسو مجتهدین نه، تقلید کوي د مجتهدینو که تاسو مجتهدین نه. دې آیات کې فصلوا صيغه د امر راغله، فصلوا صيغه د امر ناراضي مگر د وجوب د پاره، امر ناراضي مگر د وجوب د پاره. توجه کوي مولایانو، مونږ حواله نقل کړیم دی خو ټول مفسرین لیکلي سوال کول تقلید دی، سوال کول غیر مقلد هم لیکلي. مو مناظره کې دا وی حواله پیش کړل دي ورته. توجه کوي مولایانو، وایي لکه سوال کول تقلید دی ته ورته وی تقلید دی. ها وای نبی علیہ السلام ته الله فرمای سل بنی اسرائیل تاسو کې دا بنی اسرائیل نه تاسو کې رچانه وای نبی علیہ السلام بنی اسرائیل مقلد شو نوذ بالله نمون وای نه. جواب دار سوال کول په دوه قسمه ده. یو سوال په اجتهادي مسایلو کې په وخت د لا علمي کې ده، یو سوال په اجتهادي مسایلو کې په وخت دا تقلید ده. یو سوال د اتمام حجت د پاره ده، یو سوال د اتمام حجت په غیر اجتهادي مسایلو کې. نو په اجتهادي مسایلو کې په وخت د لا علمي کې سوال کول دا تقلید ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حکم کړل چې تاسو وکړه ایت اجتهادي مسله او نبی رسول الله نعوذ بالله چې دا قسمه خبره نو دا فضل سوال دی. نمبر 2 توجه وکړه هلکه وای سوال کول تقلید شو ټیک د مولا تاسو ته چې مسله پوه شئ تاسو عوام وته خودلته مفتی صاحب ترش مفتی وجد الله صاحب ترش هلکه نو دا خو ردنه د بوس کې امام منیفه نه تقلید ته بوس نه کوي کنه دا خو د تقلید شو امام منیفه کو نش ځکه سوال خو ردنه شو. نو موږ جواب دا دی کچرته دی مفتی وجد الله صاحب ورته ویلې چې دا مسله په خپل د قران سنت نه استنباط کومه خو بهشکه د تقلید شو او تر اوسه پورې کم حنفي عالم دا نه دی ویلي. دا امام منیفه رحم الله د فقه نه ورته دی را نقل کوي. مونږ مفتیان پکې صرف ناقلین نور مسائل لچا دي امام منیفه رحم الله نو دا تقلید د چا شو تپوس د چا نه شو امام منیفه رحم الله نه. دریم نمبر الکه وی سوال خو د ژوندۍ نه کې د مړ نه کې امام منیفه وفات شوی دی. نو موږ امام منیفه وفات شوی د فعل مې ژوند دی الحمدلله په ژوندو کې موږ تاسو څه مجتهد نه دی معلوم چې تقلید وکړو. الکه به اعتراض کوي وی فصلوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. تقلید وکړو په دلیل سره تاسو وکړو په دلیل سره مته ورته جواب ورکا وی الله دی وای تحریف معنوي مکو د بالبينات والزبور تعلق د فصلوا سره نه دی او ما ارسلنا سره دی. الله فرمای مونږ نه لګلی پیغمبر مونږ لګلیو پیغمبران په کتابونو په دلایل سره معجزات مور کړو او کتابونه مور کړو. دریم نمبر کې فصلوا سره تعلق شي تاسو تپوس کوي په دلیل سره. نو امي صلی په مسله نه پوهیږي په دلیل څه پوهی شي یار دا کو تکذیب معنا یو تاسو علیه. دریم نمبر مصنف د ابن ابي شيبه مصنف د عبدالرزاق کتاب الاثار وغیرہ کتابونه راواخلا سائل راغله د مجتهد صاحب نه تپوس کړه 36000 فتاوجات تلته سائل سوال کړه دي مجتهد صاحب جواب ورکړه دي مطابق مجتهد نو سائل د دلیل مطالبه کړي د نور ته جواب ورکون کې دلیل ویل دي نو څه جواب چې راغوي بار کې تاسو صفات ولګوي په موږ نه مولګوي هلکه پوه شئ بده کم یو وګه ده ها ته وګي ته ودرېګا
دا زګریه ستاسو کلیوال دی ښه وږی پښمنه دې نه وکړی بیا ولې وږی ظالم بچیا پرون مونږه په سفر باندې وو یقین نو که ما سحر مونځ پسې ناشته کړې وه سحر مونځ پسې یو کپ چای مسکلی بیا په سفر نو بیګا په 8 بجې هم بیا روټۍ وخوړله نو ما چې دې نه خو یاره هغه روژه بیا ما ویل زه ښه ده اوس دومره ورته ټرلیم شو نه ده دا اوس روژې خو روژې نه دي مړه موسم پکې یخ دی دا پکې لکه که باران وشو نور به هم یخ شي او ورځې لنډې دي نو بس دا بل په روژې کې چې درته لوږه تنده ونه لګي دا به څه روژه یار هسې تاسو سوچ وکړئ چې د صحابه کرامو په دا سخته ګرمۍ کې په دا روژه کې جهاد کوو هسې داسې ایمان و مونږ تاسو دلته ناست شو ښه مزېدار ته چت د لاندې روټۍ د سار خوړلې راته شوې ده کې بیا خورئ بلا بچیو بیا هم درته ګرانه ده نو څه وکړو تاله د روټۍ بندوبست وکړو نور خو ماړه یې که نه بس خدای دې خیر وکړي مړه ده ورته زړه والی دی تر باړه یې که نه دی افریدي ملا ورته زړه والی دی بیا چې تاسو افریدیان مونږ یادوو نو تاسو وایي مونږ پسې ولې لطیفې کوئ او دا حال نه ستاسو که څنګه نور افریدیان پکې شته دی لاس اوچت کړئ څوک دی ماشاء الله ډېر ښه تاسو د باره کې څه وایي اوس د سره څه وکړو خو دا د قد نه هم وړوکی دی که نه د قد د وړوکی دی بس تی مه نیسه بیا چېرته سله نو دا خو د باړې دی دا مسافر هم نه دی که نه هلته مسافر شي ښه ګورئ مناسب دلیل ته نمبر 46 صفحه دلیل نمبر 1 احادیثو نه مولانو قصه دا و توجه وکړئ حدیث وایم او تفصیل وګورئ مدینه منوره والا د زید ابن ثابت رضی الله تقلید شخصی کو او مکه مکرمه والا د ابن عباس رضی الله عنه تقلید شخصی کو دا مجتهدین حدیث دا حدیث د بخاری دی وایم او تاسو کوو مدینه منوره والا حج لراغلی مجتهد ور سره خپل نو هغه وخت کې خو ژوندې مجتهد به په علاقه کې د مکه مکرمه والا حاجیانو ته مسله پیښ شوله دا مسله دیو ته یاد و خو د مزید اطمینان او تسلی د پاره دی وراله د مکه مکرمه مفتی ابن عباس رضی الله عنه مجتهد هغه ته مسله ویله او جواب ورکو دا مسله د دیو د امام د قول نه خلاف و یعنی د دیو د مذهب نه خلاف و دی ورته استا خبره کوم نه منو لا ناخذ بقولك ونذو قول زید مونږ د زید رضی الله مذهب نه پریږدو استا خبره نه منو ابن عباس رضی الله عنه ورته دوا حدیث مو ویل زما سره دا دوا حدیث دی ورته بیا وی لا نو تابع کې ابن عباس وانت تخالف وزي ته چې زمونږ د امام د مذهب مخالفت کې استا خبره مونږ نه منو دا چا کوله صحابه فقالت الانصار د دې بخاری شرح جدا بخاری شریف